نور محترم مسلمانانو، نن هغه مبارکه ورځ ده کومې ورځ ته چې مو تاسو ډېر انتظار وکړو، د 10 محرم یعنی یوم عاشورا. دا ډېره برکتي ورځ ده. دا ورځ مس نه کوئ. دې ورځ کې څو اعمال په پابندۍ سره وکړئ، بلکې یو عمل دوی پکې داسې خاص دي چې هغه د دې ورځ سره ډېر خاص تعلق ساتي. علماء ذکر کړي محترمو، یو خو پکې یو خاص عمل دی د حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير. یو دا عمل دی که څو چاله پوره دا کلمه نه ورځي حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير، چاله پوره نه ورځي نو صرف حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل زما دپاره زما رب وکیل دی، کارساز دی. نو محترمو که چا سره د دنیا ټول طاقت یو ځای شي لیکن ده سره د الله تعالی مرسته نشته، نو حقیقت کې دا انسان کمزوری دی. او کو ټول مخلوقو سره یعنی په دشمنۍ باندې دی صرف الله تعالی ورسره دی مال کارساز دی، نو بیا دې انسان ته د مخلوقاتو ضرورت نشته، بلکې د ده په سرپرستۍ کې رب العالمین ولاړ دی. نو محترم نن هغه مبارکه ورځ ده یوم عاشوري 10 محرم ورځ ده چې حدیث مبارکو کې دې فضایل هم راغلي دي. لومړنی فضیلت دا ده چې نن به انشاءالله د ډېرو خلکو به د نن روژه وي، او چا هم چې روژه نیولې ده نو هغوی دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي چې د یو کال ګناهونه الله تعالی معاف کوي. دویم پکې محترم ډېر خاص دا عمل دی، یو وظیفه ده پکې او ورسره یو خاص بل عمل دی. لہذا د تاسو وری عمل فی وکړه چې الله جل شانه راته ډېر اجرونه ثوابونه هم راکړي. الله تعالی مو دا کال په ډېره خوشحالۍ وسعت سره پراخۍ سره وویستلی کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو مخیانو، تاسو به روغ جوړې انشاءالله د صحت په جامو کې به انشاءالله الله تعالی مو خوشحاله او باد کامیاب او کامران لره. الله تعالی مو د دواړو جهانونو خوشحالۍ عزتونه راحتونه په نصیب شه. ټول حاجتونه دې الله تعالی ستاسو پوره کړي، آمین ثم آمین. محترمو نن د محرم ورځ ده، نو دعاګانې هم کوئ. یو محرم او یو د جمعې مبارکه ورځ، نو په ورځو کې جمعې ورځ او په میاشتو کې د محرم میاشت او بیا 10 محرم چې د جمعې په دې مبارکه ورځ باندې راغلی، دا ډېره زما ستاسو دپاره خوش قسمتي هم ده، زما ستاسو دپاره یو چانس هم دی، ګولډن چانس دی، اخري چانس دی چې په دې باندې ورځ باندې الله تعالی سره مو تاسو خپل راز او نیاز شریک کړو، د الله تعالی ته خپلو ګناهونو توبه وباسو، خپله زندګي سمه کړو، روانه زندګي کومه چې تېره شوې ده په ګناهونو کې نو په هغې باندې توبه استغفار وباسو، او که په نعمتونو کې او په نیکو کې وتلي نو په هغې باندې الحمدلله ووایو، ځکه الله تعالی فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم. شکر وباسئ په نعمتونو چې زه درله سیوا کوم. ناشکري مه کوه، ناشکري انسان کفر ته رسي، ناشکري د الله تعالی ناپسندیده عمل دی. محترمو راځئ هغه سایډ ته ځو کوم چې بهترین یعنی لاس مقدم او تاسو سره هغه د خوراک څښاک ته. نن د جمعې ورځ ده 10 محرم د یوم عاشوره ده. نن ښه خوراک وکئ. نن که یو سړی روزانه بېنډۍ پخوي یا روزانه غوښه پخوي نو ورسره روټ هم پکې وخورئ، نن ورسره چرګ هم پکې وخورئ، نن ورسره نور هم داسې څیزونه وخورئ چې انشاءالله ټول کال د باندې الله تعالی وسعت او فراخي راوستلی کړي. صحیح ده، ټول کال مونږ پیسې جمع کړلې، پیسې په فضولیاتو باندې ولګولې، نن ذمہواري مونږ تاسو ته د حدیث مبارکونه میلاویږي چې څوک په دې ورځ باندې فراخي راولي په خپلو اهل و عیال، په خپلو بچو ښځه باندې،
ټول کال به الله تعالی فراخي ورکړي. بلکې بعضې علما فرمایي چې موږ په دې تجربه کړې چې کله هم موږ په دې ورځ باندې وسعت کړی دی، فراخي هم کړې، الله تعالی راته ټول کال ډېره بېدرېغه رزق راکړی. انشاءالله په دې خبره لومبې هغه عمل وکړو. دویمه خبره وظیفه یو مولانا صاحب ذکر کړې وه، چې تاسو سره هم شریکه کړم. محترمه وظیفه دا ده حسبنا الله ونعم الوکیل. دا وظیفه کول دي صرف 80 مرتبه 70 مرتبه. نو انشاءالله چې په دې مبارکه ورځ یې وکئ او په دې مبارکه ورځ باندې د ګناهونو هم توبه وباسئ چې الله څونه ګناهونه مې کړي، څونه مې ته خفه کړی. الله آینده دپاره به زه ګناهونه نه کوم. الله زما توبه قبوله کړي. ټولو ګناهونو توبه ویستل پکار دي او د آینده دپاره چې کوم هغه دی یعنې نیک کارونه د هغې عزم چې انشاءالله ګناه به هم نه کوم او نیک کارونه به کوم. الله څونه زندګي راکړې انشاءالله دې کې به خپل الله جل شانه راضي کوم. دا عزم اراده انشاءالله مو تاسو الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره کړه، جایز خواهشات هم الله تعالی پوره کړه. موږ ته هم ډېرې دعاګانې کوي، تاسو ته کو جزاک الله خیره، احسن الجزا.